او که په ارامتوب او د اجراګانو په محبت کې مړ شوي د قیامت پر ورځ به د دغه خنزیرانو په سب کې راپاسې الله دې موږ ته وساتي زما دا فتنه خو ډېر عامه شوې ده که نه الله دې معافي کړي خو لیکن الحمدلله تبلیغي جماعت داسې کار وکړو الحمدلله چې دغه مجرخانو ته هم الحمدلله دغه رسول میډیا باندې ډېر راله الحمدلله دا ډېر خسرګان چې کوم دی اوس شکر دی خپل دغه پرېښودو تبلیغ کې الله قبول کړي ټول شوق سره سبحان الله ووایه زما دا ګوره الحمدلله د تبلیغي جماعت محنت دی هغې کې یو کار شته ګوره چې شرم پکې نشته مونږ تاسو مولیان که ګوره مجرخانې ته لړو نو مونږ کې یو کار هم دی مونږ یو بل باندې یاره جي دا مولي صاحب مجرخانه کې څه کوي خو دا سوچ نه کوي چې دی به په دې غرض تلي چې دا خلک زه الله ته راولم خو الحمدلله ثم الحمدلله تبلیغي جماعت داسې کار وکړه چې دغه ډمخانو مجرخانو ته هم لاړه او دا خلک یې د دغه پلیتۍ نه راویسته تاسو ته په دې میډیا باندې ښکاره کېږي ډېر خسرګان الحمدلله الله په خپل لار کې قبول کړي ټول شوق سره سبحان الله وایي الله د مونږ په دا لار کې قبول کړي ټول وایي سبحان الله نو هغه یو بادشاه یو غلام باندې عاشق و غلام یې خوښ و خپل او غلام ته وی ته زما ډېر زیات خوښې او غلام الله والا غلام او ته جواب کوي حضرت ډېر دې خوښې ها ډېر مې خوښې توجه کوي خبرې ته وی ډېر مې خوښې حضرت یو خبر وکړم که بې د بې کې نه راځي وی او وکړه یو خبره وی دغه غلام ورته وی یاره بادشاه سلامت که چېرې داسې وشي چې زه ستا د ښځې سره په ګناه مبتلا یم او ته را باندې د پاس راشي نو دغه ټایم کې به ستا څه تاثر وي بادشاه چې د غلام دا خبره واوري د رنګ سور شو د تخت نه راپاسېد او د ګریوان نه غلام ونیو ستا دا مجال چې ته زما د ښځې بېعزتي په زما په مخ کې کې غلام ګریوان یې نیولی دی بادشاه داسې ولاړ دی او دا غلام ورته مسکې مسکې کېږي وی بادشاه ته څنګه په ما عاشق یې او ته څنګه زما بادشاه ته چې زه ستا بادشاه یم ته زما څنګه بادشاه یې ما خو لا د ګناه تصور صرف تصور او تا ته مې یو خبر وکړه ګناه مې کړې نه ده ګناه مې لا کړې نه ده ستا دا مجال چې ته ما د هر څه نه تاوی زندان ته به دې واچوم خوراک به در باندې بند کړم زما چې کوم حقیقي بادشاه دی زه دروازې اویا پیرې ګناه کوم او زما رب ما اویا پیرې معاف کړي ټول څوک سره سبحان الله زما ته بادشاه نه پکار زما هغه حقیقي بادشاه دی زما حالانکه موږ تاسو وګورو هر قسم ګناه کې مبتلا یو زما محترم او چې څومره وخت تیریږي دا زمانه زمونږ دا زمانه دا د نبی اسلام د زمانې نه لرې کېږي او چې څومره زمانه د نبی اسلام د زمانې نه لرې کېږي دومره فتنو عروج کړی دی فتنې زیاتېږي زما محترمو نوې نوې فتنې راوځي نوې نوې ګناهونه راوځي نوې نوې نشې او لذات زما استاد دغه دپاره راوځي چې هغه زما استاد د تباهۍ سبب دی او هغه شی مو ته د خپل رب نه لرې کوي هغه شی هغه لذت او سکون ظاهري ما استانه د قبر شپه هېره کړې ده زما محترم هغه شی زما استانه یو تریخ حقیقت هېر کړی دی چې هغه مرګ دی زما محترم الله دې معافي وکړي او چاته موږ ته مرګ صرف هغه ټایم کې یادېږي چې کله د جومات استاد موږ ته د قبر بیان کوي استاد د قبر بیان کوي په جومات کې یاره جي زه په جذبه کې راشم ما ته قبر را یاد شي خو چې د جومات نه بار سم هر څه ختم شي الله دې معافي وکړي او الله خو ګوري کنه الله ته خو پته لګي خبره مې دې پوره کوله زما محترم چې ان الله یغفر الذنوب جميعا زما رب رحیم ذات یو کس بني اسرائیلو کې سل زناګانې کړې وې لیکن یو د الله په ذات غیرت وکړو الله ته رجوع وکړه حالانکه په حقیقت کې زنا یو عظیمه ګناه ده زما محترم ګوري ځکه نبی اسلام فرمایي تموتون فيما تعيشون وتقومون فيما تموتون نبی اسلام فرمایي چې په کوم کار کې د مرګ راغی نو چې د قیامت پر د قبر نه راپاسې هغه کار کې به مبتلا عیسی علیه السلام ته کسان وی حضرت وی که چېرته ته په حقه پیغمبر نو موږ ته خو یو مړی راجمدی که د دې قبر نه عیسی علیه السلام ورته ولې نه راجمدی به کوم درته که بیا به ایمان نه وړی بیا به ما پیغمبر تسلیم کړي بیا به یو الله تسلیم کړي چې الله او اله یو ذات دی معبود یو ذات دی دا به تسلیم کړي هغې ولې نه وی څنګه چې عیسی علیه السلام راغی دا خلک یې دا کړ او عیسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه څه چې کېږي الله کوي الله ستا د رب او خدای ستا د ربوبیت مسله ده الله ته اسانه ده خدای دا مړی راپاسوه چې قبر ته اشاره وکړه چې څنګه مړی د قبر نه راپاسېده منډې والي ویله زما خچر څه شو خچر پېژنئ یو خري یو خچري څوک خچر پېژنئ لاس اوچت کړي ټول پېژنئ خچر نه د خر نه لږ دنګي او د اس نه لږ چیت هله زما خچر څه شو منډې والي جي د قبرستان
الله دا څه چلی شي جی دا څه بدبخت سړی دی دې خچر اوسې منډي زما رب आवाज وکړ موسی وای دا سړی چې کله وفات کېده د چې کله مړ کېده ځنګل کې د سره دی یو خچرو وای الته د رزق دغه بند شو دروازه بند شو رزق ختم شي شینکې ختم شو ساراګانې مېری وای د خچر د لوګي نه مړ شو چې د لوګي نه د خچر مړ شو دا چغه ول اے خچر ما سره د بے وفای وکړه وای په دې کې دل هم مرګ راغی چې د قبر نه راپاسې نو خچر چغه بنوي نو نبی رسول الله مبارک فرمای تموتون فيما تعيشون چې په کوم عيش او عشرت کې مړ شوي په دغه کې تقومون فيما تعيشون او په دغه کې برا پاسې زما محترم چې په کوم کې مړ شوي زما محترم نو که د الله والو په صحبت کې د الله او د محمد رسول الله په مینه کې وفات شوي نو د نبی رسول الله په محبت کې به د قیامت پر او د محمد رسول الله په صف کې برا پاسې زما محترم او که په آرامیتوب او د اجراګانو په محبت کې مړ شوي د قیامت پر به دغه خنزیرانو په صف کې را پاسې الله دې موږ ته وساتي د دا فتنه خو ډېر عامه شوې ده کنه الله دې معافي خو لیکن الحمدلله تبلیغي جماعت داسې کار وکړو الحمدلله چې دغه مجرخانو ته الحمدلله دغه رسول میډیا باندې ډېر راله الحمدلله دا ډېر خسرګان چې کوم دی اوس شکر دی خپل دغه پرېښودو تبلیغ کې الله قبول کړي ټول شوق سره سبحان الله وایي دا ګوره الحمدلله د تبلیغي جماعت مهنت ته هغه کې یو کار شته ګوره چې شرم پکې نشته مونږ تاسو مولیان کې ګوره مجرخانه ته لړو نو مونږ یو کار هم دی مونږ یو بل باندې یره جی دا مولوی سي مجرخانه کې څه کوي خو دا سوچ نه کوي چې دی به په دې غرض تلي چې دا خلک زه الله ته راولم خو الحمدلله ثم الحمدلله تبلیغي جماعت داسې کار وکړه چې دغه ډمخانو مجرخانو ته هم لاړه او دا خلک یې د دغه پلیتې نه راویسته تاسو ته په دې میډیا باندې ښکاره کېږي ډېر خسرګان الحمدلله الله په خپل لار کې قبول کړي ټول شوق سره سبحان الله وایي الله دې موږ په دا لار کې قبول کړي ټول وایي سبحان الله نو خبره سلام